الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام حضرت الحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې تاسو ته حضرت الحاد لپاره مفید اصول او ضوابط بیان شوي دي. وو اصول موږ ذکر کړو. مولوی صاحبانو یاد کړی دي. چاته چاړه ولې ځان سره ماشاءالله مولوی صاحب شاباش تاسو شاباش دا وو اصول دي. دا ځان سره ساتي بیا بدن ان شاء الله هفته پورې به نور نن مغرب په باندې خواري وکړي. نن موږ راځو دوا او جواب داوي دا مولوی صاحبانو دا خبره تمهید کې ځان سره یاد ساتي چې ملحدین نه دعوا پیژني نه جواب دعوا پیژني نه څورته مدعا پیژني نه مدعي پیژني نه مدعي پیژني بس صرف اعتراضات کې څه کوي اعتراضات. نو تاسو به کوشش کوئ چې بغیر د دعوی او بغیر د جواب دعوی د سره سره کوئ میدان ته بنه کېنئ. دا بلان د اعتراضات کې چې امام بخاری رحمت الله علیه دا ویلي دي یا دا د اسلام په یو قوانین باندې یو قانون باندې به اعتراض کوي. تاسو ورته راځه کنه ول په اصول ته لاړ په اصول په ما سره تاسو کوم ځای کې چې الله نه مانی نو ته الله په احکامات او اعتراضات ولګي ها ته راځه الله وجود قائل شنو بیا به سو کوم بیا بدل د احکامات لکه د ظلم په باره کې چې الله موجود دی نو د ظالم نه بدلول نه لري. نو دلته موږ سره په کوم انداز خبره کوو؟ دلته موږ دا وایو چې ته خو اول الله وجود ومنه د ظلم بدل بیا موږ په خپل باندې وضاحت وکړو چې الله رب العزت د دنیا دارالامتحان ګرځولې ده دارالعدل نه ده ګرځولې. نو تاسو باغ زه پیژنې قزینه باغ سره راټینګوي لکه کله چې یو ډاکټر ته لاړ شي هغه وستا کوي ټیسټ کوي کنه تا ته معلومه بیماری چې ما بیماری ته معلومه شو به علاج آسان یو ګل لاړ شي ورته چې بس مال ډایرکټ علاج شروع کا پرته سو چې نه بچي اول صبر وکړه ټیسټونه پکار دي ته به د ملحد ټیسټ کې چې دا د کوم ځای باندې دراني چې کوم ځای باندې د علاج شروع کوي ولې دا یاد ساتي چې دا وسنی همره ملحدین دي دا روحاني بیماران دي سری دا بزت دا چې بزت کې راغلي دي دوی باندې به تاسو کوشش کوئ د کفر فتوی باندې نه لګوي. هغه کفر نه ولیدل دی هغه نعوذ بالله خدای نه مني او یره دا کفر د ځان سره کوي دا وای دا جنت د ځان سره سنبال تاسو جنت ته مان دې پکار نو تاسو به د څه کوئ مولوی صاحبانو روحاني علاج به کوئ خو په اصول سره مولوی صاحبانو تاسو پوښتنه نو دې کې موږ څه اصول تاسو د لپاره ذکر کړی دي. مولوی صاحبانو هر یو دعوه چې کیږي مخکې ما تاسو ته مکمل د وضاحت مختصر ورته کړم. په هر دنیا کې چې تاسو نه کارونه کې د دې لپاره چې څومره دعوجات مه درازي پد کې دوه خبرې عموما دوه خبرې مولوی صاحبانو چې دعوا چې هر دعوا کیږي چې دعوا عقلا ممکن وي سوي ځان سره ولیکي چې هر یو په دنیا کې چې څومره سيزونه مه اعتراضي او یو دعوا سو کوي د هغه په اړه کې مولوی صاحبانو دوه خبرې پکار دي دوه معیار په یو دعوا کې په هر یو دعوا کې د دنیا چې هر یو دعوا په دغه کې دوه عموما دوه خبرې پکار دي دوه معیار په پکار دي. یو دا چې دا دعوا عقلا ممکن وي سوي عقلا چې دعوا کې چې عقلا ممکن وي کنه او دا سي داو کې چې هغه سره عقلا ممکن نه وي لکه عقلا څنګه نه وي ممکن لکه دا عادت دا اوس پنځه دی کدا یو سره داو کې چې دا پنځم دی او سلورم دی نو دا عادت دا داو کول ولې عقلا ممکن ده تاسو نه تاسو کوم نه ده ممکن دا عادت په پنځه وي یا سلوري پوهیږي کنه پوهیږي نو تاسو یو داو چې عقلا ممکن وي ولو او دې سره بل خبردار چې ولو کوم یو خپل سترګو نشو لیدلې به پکې دا چې د هغه دعوت چې تاکلې د په ثبوت کې به تاسو سره یا نقلي خبر موجود وي یا عقلي خبر موجود وي یا به نقلي دلیل موجود وي یا به سره عقلي دلیل موجود وي. اوس لکه راشي د الله وجود ته راشي چې په کائنات کې د الله وجود عقلا ممکن دی او نه دی. اوس دې ملحدین نه تاسو ته پوښتنه کوي چې بھائی د الله وجود عقلا ممکن دی وای بالکل ممکن دی دا مو د دې وجود عقلا ممکن دی دا ګلاس دی د وجود عقلا ممکن دی مولوی صاحبانو د الله وجود هم عقلا ممکن دی چې خلاف عقل ثابت کړه چې الله نشره موږ زره خدا ګڼ دلایل دي ګور موږ دلته خبره سره نه کوو چې د الله وجود موږ د وجود خبره کوو ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قران دا ذکر کړی دا انسانان په خپل بغیر د خدای نه پیدا شوی خپل ځارونه په خپل پیدا کړی دي. ام خلق السماوات والارض ایا د اسمان نو زمکه چا پیدا کړی
دا قوانینو د فطرت خو تا ته صرف نیوټن وښودل، آینسټاین درته قوانین د فطرت او د فلسفو درته قوانین د فطرت وښودل. قوانین د فطرت څو څیزونه، څلور څیزونه: زمان دی، مکان دی، ماده، توانایي د مولویانو. دې کې دا راګیر دی. دا کائنات په دې څلورو کې دا راغښتی چا دی؟ الله راغښتی دی. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. دا کائنات راټینګ کړی چا دی؟ الله رب العزت. که چېرې دا په زوال چې د الله نه علاوه څوک نشته چې دا بیا پیدا کړي. نو تاسو سره اوله خبره دا شوله چې په دعوه کې دوه معیار دی، چې اول دا دعوه عقلا ممکن وي او مولوي صاحبانو د هغه په څه شي اگر کې موږ په خپلو سترګو نشو لیدلی. لکه د ساینس مشاهدات دي که نه، دا ساینسدانان چې کومې دعوې کوي دا عقلا ممکن دي. اوس لکه ساینس وایي چې یاره 15 سټیفن هاکینګ وایي 15 فیصده تاریخ ماده ده. دا اوس یو دعوه کړې وه، نظریه پیش کړې، خو دا عقلا ممکن ده که نه ده؟ بالکل ممکن ده. اوس به بل ساینسدان راشي وایي 90% ده، خو څوک یې نشي لیدلی. نو داسې دا دعوه کول چې هغه عقلا ممکن وي. او دویم دا دی چې هغه په ثبوت کې تا سره څه وي؟ عقلي او نقلي دلیل. موږ سره پیغمبران، ټولو پیغمبران، قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض. ټولو پیغمبرانو د الله د څه کړې ده؟ د وجود ګواهي کړې چې الله رب العزت موجود دی. الله رب العزت موږ د خپل عبادت ته پیدا کړو. دا دونه دا توازن د کائنات، دا د علت او د معلول دا سلسله دا چې په الله باندې ختميږي، چې الله رب العزت د ټول لپاره علت دی. دا ټول کائنات په منزله د جنس ګرځيږي. پرون به موږ د علت او د معلول او د علت او د معلول په بحث کې به موږ مکمل وضاحت وکړو. څومره چې فلسفه دي دوی چې کله د علت او د معلول د فلسفه مخې ته کېږي، واضح هغه وایي چې داسې یو کریټر شته دی، یو کریټر شته چې هغه دا پیدا کړی. خو دا خبره ساتئ چې ملحدین وایي چې موږ تاسو سره مذهبي خدای نه منو، موږ مذهبي خدای نه منو. هغه هم در سره مني چې داسې یو کریټر شته. لکه ما چې مولوي سره مناظره وکړو واتساپ باندې، نو ما ورته ویل دا څه وجه ده چې په پېښور کې موږ اوبه بورډ نه راوباسو، کوی نه راوباسو، خوږې او په کراچۍ کې ستاسو نمکین. وایي ته دله ګاډ وې که ته له خدای وې ده که ته ورته قدرت وې، خو همدغه زموږ رب دی چې الله رب العزت په قرآن کې وضاحت کړی چې بینهما برزخ لا یبغیان، چې د خوږو او د بیا پاکېده. اوس هغه سمندر دریاب شوی دی چې مکمل خوږې اوبه دې خوا روان دي او هغه نمکینې اوبه دې خوا روان دي، یو بل سره مکس کېدی نه شي. نو دا دومره کائنات توازن په دې خبره دلیل دی چې الله رب العزت څه شی دی؟ موجود دی. د اواز لږ په مزه کې تیز دی اواز دی، کله دی او اواز دی پته نه لګي. د سپیکر دغه برابر دی. ولې سه عبارت شروع کنو راځي کې پراته دي کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوا او جواب دعوا د ملحدین سره. اول اصل حکم اصول سره د ملحدین سره خبره کوي، څنګه د هر یو کار د پاره اصول وي، نو کوم اصول دي چې د هغې په بنیاد په خبره کوي. وضاحت: زما دعوه دا چې الله تعالی موجود دی او دا ټول کائنات الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړی دي. زما دا دعوه زما د دعوې دوه جزء دي. زه به د دې په باره کې دلایل پیش کوم او ته به د دې په جواب کې خپله جواب دعوه پیش کوې چې دا هر څه په خپله پیدا شوي دي او الله تعالی په باره کې چې ستا کومه دعوه ده هغه پیش کړه. ما سره په خپله دعوه باندې عقلي او نقلي دواړه دلایل موجود دي. زه به هغه په خپل مقام کې پیش کوم او ستا د جواب دعوې به رد وکوم. شاباس. مولوي صاحبانو دلته دا بل کللی داسې لیکل ما کړی دي. اوس پکې څومره چې ته په یو شعبه کې په یو فیلډ کې کار کې خدای پاک ذهن کولاوي، اوس به ملحدینو سره زموږ دې کې دا شکم هم ثابتول پکار دي او شاملول پکار دي چې خبره د الله د وجود نه، د خبره زما او ستا د وجود ده. اول به دې باندې بحث کوو، دا به ډسکس کوو چې ته د خپل وجود بغیر د خدای نه ثابت کړه. ځکه د انسان وجود دپاره څه پکار ده؟ ماده پکار ده، منی پکار ده، ډي ان اے جوړته وایي. ډي ان اے خو بنیاد دی، دا پکار ده. دا پیل د انسان د هغه د کوم ځای نه راغلی ده؟ دا د ارتقا په وجه چې شوې ده. نو په دې کې ورسره بحث شروع کړه. نو ارتقا دپاره ایله اربعه څوک وو؟ چې ارتقا وشوله د انسان د بنماس نه انسان وګرځېدو، څه شی چې دا انسان شپېته لکه کاله مخکې د انسان د شادو نه انسان ته کنورټ شو. دې کې د علت اربعه پکې ماته ته ثابت کړه. په دې کې علت غایي څه شی دی؟ ځکه چې د بنماس نه د انسان د ژوند بدلېدو مقصد څه دی؟ نو که ته وایې چې د انسان د ژوند مقصد معلوم نه دی، نو بیا په شادو په ده کې څه فرق پیدا شو؟ مولوي صاحبانو زما په خبرو پوهېږئ. دغه شانته کې که ته ورته ده سره به په ده خبره کوې چې راځه او به ستا وجود ثابتوو، ته د خپل وجود بغیر د خالق نه ثابت کړه. نو دا خبره به هم مولوي صاحبانو تاسو ورسره ثابتوئ. بیا دا به تا ته د کائنات ستاسو نظریه ده. زما نظریه خو دا ده چې الله رب العزت دا هر څه پیدا کړي دي، موږ د خپل عبادت لپاره پیدا کړي او د ژوند مقصد یې مړ. ستاسو نظریه ده. نو دوی به تا ته اوسني فلاسفه چې څونه اوسني ملحدین چې دي او څونه چې دا اوس جدید نظریه دوی د بیگ بینګ نظریه پیش کوي. نو په بیگ بینګ باندې به ته څه وکړې؟ وروسته اعتراضات را روان دي. په بیگ بینګ به ستا اعتراضات زیات وي.
ورته په بیگ بیگ باندې خبر کو ور اب کوشش کی قرآنی آیاتونو باندې بتاته اعتراضات کوي ورته راځه ته قرآن باندې ته څه کوي طالبات باندې پوګ راځه ستا په نظر باندې اعتراضات کوم په بیگ بیگ باندې بیگ بیگ چې کېدلو د بیگ بیگ د بار علت اربعه ما ته بیان کړه ته ما سره منی کړه ځکه چې دا ملحدین چې دي اکثر د منطق په سهارا باندې څه کوي تاسو ته مو ویل کنه دوکا ورکوي معلول ځل خپل علت پیدا کوي چې به مناطق را پیدا شوی دي په دې وخت چې معلول پاسيږي یو سیس چې په خپل وجود کې بل ته محتاج وي دا پاسيږي ځان د بار علت پیدا کوي نو ما دا خو تاسو ګټه وټه وي نو بل ځبان تاسو بس کوي په بیگ بیگ باندې به اعتراضات کوي لکه په بیگ بیگ باندې دا غټ اعتراض ما په وګورو خپل بیا جواب ورسره مې بیگ بیگ چې کېدو په دې کې आवाज وکړو تاسو ما دا ویلې مو نو کله یو چې आवाज پکې نو ته په بل سوال کولای شي چې دا आवाज خو د ماده نه پیدا کیږي چې ماده نه ونه څنګه आवाज او د ماکه بغیر د आवाज تاسو لیدل دا چې غرب وشي نو چې غرب کېږي دا غرب د आवाज نه دی چې موږ یو ورول کوي تاسو تیرو چاو دی لانکه کارو شو نو په د ماکه کې خو आवाज وي ته چې आवाज پکې نه نو ته په ثبوت پیش کا ته ما ته وته چې د ماکه وغه چې आवाज پکې نه بولی سبا کویږي کنه کویږي نو په بیگ بیگ باندې تقریبا 15 اعتراضات منکړي روسته په تنقیحاتو کې روان دي بولی سبا نو عبارت دی نوٹ ملحد چې د بیگ بیگ نظریه پیش کړي تاسو ورته د په جواب کې چې کوم نظریه ده هغه پیش کړي مثال د ارسطو په نسبت ماده قدیم ده هغه وايي او قول اشر قدیم دي تصور بولی سبا نو دی اوسنی چې څونه تاسو پته ولګی چې دوی د بیگ بیگ قائل دي او قدیم فلسفه سو د قول اشر د قدم قائل دي او کنه دي بولی سبا نو تاسو ته پته راکنه هغه ته به روز د چا نظریه سیدا دا خو ستابل نظریه ده چې ده نظریه چینج کیږي خو عقیده زما عقیده ده د ټول انبیاء کرامو دا عقیده چې الله رب العزت انسان پیدا کو آدم علیه السلام موږ د آدم اولاد یو موږ ته ډیټا معلومه ده موږ د خپل نیکه ډیټا معلومه ده دا غانر عمر راته معلوم دي او دا هغه جنت نه راغلی بیا جنت ته لګل او ډاکټر ال سلور چې موږ دا ویل لستو جهاد ذکر کړو موږ چې کوم ذکر کړو چې دا انسان زمینی مخلوق نه ساينسي توجيهات ورته پیش کولای شي چې دا انسان د سره د کائنات اصلي ماله د انسان ډیټا معلومه ده ته چې د ارتقا په وجه پیدا شوی تا ول انسان ماته معلوم کا چې اول انسان عمر څومره اول انسان چې خبرې کړې ده په کومه جبه کې کړې دا اول انسان چې دا انسان د شادونه د بنزینا د بنماس ته چې انسان ته کنورټ شو د څومره عمر دا کوم ځکه او بچو ده د څنګه د خوې خاصیتونه څه بیان کړه آدم علی السلام په ټوله ډیټا معلومه ده دی بیانول شي تا اسی هوا باندې تو کی ولي بس نظریات دي بزرور نظریه پیش کی بس لکه دا نظریه د اضافت او دا نظریه د کشش شکل دا په دې کشش شکل باندې سونه اعتراضات دي چې دا نیوټن دا نظریه د کشش شکل ورکړي دي غټ چې سموړو کې ځان ترکاږي نو ته خو چې دا ماده ده په ماده کې څه نشته نو پکې شعور څه نه پکې حیات څه د شعور د عقل خواندانو کار څنګه کوي چې دا نور ذات د غیر څه پیرا دا نه هزارې ځان نه تاوي دا شانته کې دا سپوږمۍ کې دا شعور چا پیدا کړی چې دا زمونږ د زمکه څه کوي دا سمندونو شاربي د دې شاربر بوجه په دې کې څه کېږي هوا اکسیجن پیدا کېږي په دې کې دا څه کېږي د چې کوم مخلوقات پکې اوسېږي دا د مرګ نه پکې بچ کېږي مولزبانو د توبه تا د کېږي دا په چمنه سي پرتی وټ ته جوړ شي تا چې خوځيږي د دې په خوځېدو کې د څه کې پیدا کېږي د ته حیات پیدا کېږي نو دې سپوږمۍ کې دا دونه شعور او عقل چا پیدا کړي خو پته ولګي دا چې دی ویو دا نیوټن دریافت کړی نیوټن صرف موږ ته وښودل چې د څه کېږي دا کشش شکل دی دې کې دا کشش چا پیدا کړی دا چا پیدا کړی الله پیدا کړی الله موجود دی کرمونه زبانه پويږي کنه پويږي نو تاسو ورته چې کومه نظریه صحیح ده د بیگ بیگ نظریه صحیح ده او کده قدیم فلسفه هغه هم دلایل بیانوي تاسو هم دلایل بیانوي خو په هغه بیا هم سره گزاره کول په تاسو خود سره دا عقل نه خلاف ده خبره یار چې ماده د خود په خود پیدا شي او قرب دی شي ماده د پیدا شي ماده د میټر او انټي میټر ماده اوسه د ماده دوه د پیدا شي او به د صرف زمون په کور کې په دې کور کې صرف 322 پیمانه د ساينس پیدا شي سو اکسیجن هایدروجن هیلیوم او دا چې څومره دات دي مخکې به د قدیم فلسفو د نظریه او چې سلور عناصر دي اور دی او په هوا او خاور ویلم دي کنم دی ویلي اوس څومره دي 120 عناصر دي سو 120 عناصر ورسېدل دا کوم ځای دا یو صرف په دې کور کې دا دومره وړه کور ده دا دومره د خو تفیزات ولو دا بدل لږه بال غونډه کې ښکاری د سپوږمۍ څنګه منګل ښکاری ته چې کله سپوږمۍ ته لاړې دنیا بدل داسې ښکاری نو دا دونه وړه غونډه کې دنیا کې 322 پیمانه پیدا شوی د ساينس دا چا پیدا کړی دا الله پیدا کړی چې احد دې سمد لم یلد ولم یولد چې دا هر څه د خپل قدرت سره پیدا کړی دی بیا او په دغه باندې ګڼ
موږ سره دلایل دي د قران خو موږ دوی ته څه کوو هغه خپل عقلي خبرې دوی ته کوو چې دوی کوم نظریه نه متاثر دي مولوي جبار ګینه قران آیاتونه د عقلي دلایل نه ډک پراته دي مولوي جبار ما تاسو ویلي دي دا ټول کائنات موږ د پاره کتاب ګرځول الله رب العزت موږ په دې کې ګورو مولوي جبار نو پوه شي چې تاسو ته دوی د بیگ بیگ نظریه پیش کی نو د دې په مد مقابل کې چې کوم د قدیم فلسفه نظریه سیده او غدا نظریه سیده او په بیگ بیگ باندې چې څومره اعتراضات دي سره روان دي په کوي او زمون خدا وا آمده زمون ټول پیغمبرانو او عبارت یو مولوي لیکن زمون دعوا عامه ټول انبیاء کرام علیه السلام وضاحت کړی چې الله تعالی موجود دی او د هر څه په خپل قدرت سره پیدا کړی دی اور سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 کې قالت رسولهم فی الله شک فاطر السماوات والارض آیا تاسو د هغه الله مبارک شک کوئ چې پیدا کون کې د زمکه او د اسمان د مول جبانو زه په خپل دعوی باندې عقلی او نقلی دلیل پیش کوم او ته په خپل دعوی باندې دلایل پیش کوي او فیصله به عوام په خپل کوي چې چا دلایل مضبوط او قوي دي او څوک په دوکه کې پروت دي اول وضاحت د دې پور کو تاسو دومره پوه شئ چې په دعوا کې دوه معیار پکار دي څه هر دعوا کې دوه معیار پکار دي چې دعوا عقلا ممکن وي خلاف عقل نوي مثال مې په پیش کو د فیض عادت او بهم چې داغه په ثبوت کې تاسو رسوي او د الله په وجود باندې خبره کې په هر څه باندې کې راځي را میدان ته بهم دا چې ته څه باندې تب ور سره دا وضاحت کې چې تاسو پر زراعي د علم سود دي چې د مذهب په باره کې راشي نو مشاهده معمولی سره په نظر او ورته ما الحمدلله چې کله بده مې کار کوو دا کول نو به چې زه د سره و د میدان در مور دوی لره په پیل زمان سره باسو په دې اصول مور سره باسو شروع کو دا مې ځان ته مې دی خپل کتاب مې ځان ته مې دی مور دوی ما سره ول معیار معلوم کړي چې څه معنی او سره معنی ستا باندې څه ثبوت دی او څه ثبوت نه دی خبره د ثبوت ده پس سره دی او شي ثبوت راځي او څه نه راځي نو ما ته ویلو جو سچ ہوگا मैं आप क्या मानते हो कि मैं उस पर आपके साथ बात करूं तब सब मने सब न मने कम बदलील वे कम बदलील न वे वो जो सच होगा मैं सच का मायार क्या होगा एक चीज को मैं सच कहूंगा आप कहोगे कि झूठ है पहले सच का मायार मालूम करना जरूरी है बे और तमादा शरह العقائد عبارت میں اسباب العلم ثلاثه الحواس سلمه والخبر الصادق والعقل بحكم الاستقراء ووجه ضبط نو دی چې کله د مذهب ته راشي نو دوی در سره پیدا نه مني خبر صادق دی نه مني څنګه کوي د خبر صادق نه بس دی به څه کوي ماته وخایه مشاهده نو دا څه شی دی چې مشاهده غوښتل څه شی دی مړي چې بر کورن موږ ویلو د مدعی نه څه مطالبه کولای شي څه شی نشي کولای شابسه دای تا نظیر غواړي تا نه دلیل نه غواړي ته دلیل پیش کړي بای دا شیشتو کنه سره دوی به تا نه د نظیر مطالبه وکړي ته ورته نو چې کړه ما سره ولس 15 منټه بحث وکړو نو هغه نور ورته ویل یار د سره هغه عملي ته ویل ته کینو یار د سره ته بحث نشي کولای اصول سره چې راځي د خبره په خوند به نور چې څوک بل یا څه تاسو ته आवाज استا خبره نه دا نور مسلمانان اوري کچره ته کمزور په دې میدان کې بل راوځي چې کله ما تاسو ته بل مخکې ماول کې موضوعات کړو چې په پیله بزدي میدان کې ناسو والله چې ردم بخولي برابر راځي چې چا وایي چې ملحد دی اوس چې څوک وایي ملحد دی ځای ورکم دی ته ماته دا الله په فضل سره یقینا درته اوس په ځلو خوشالي کې چې ملحد راشي زړه خارق کې چې زه د سره خبرو کوم اول به زه خبرویدم او دا درته وایم یقینا اول به زه ولې خبرویدم ما کپدې کې والله کته چې خپل ایمان دې خرابېږي اوس په دې نور موضوعاتو کې دیو بیل نو څه به خو مسلمان خوې کنه خو په یو ځکه کې به ستا دلیل وي ته به پوینټ شوی دی زمون سونه مدعا دي داوی دي دا وجاتم دي موږ چې سونه عمل کو خود ته دلایل مګ سره شته خو یو مرګره پکې کمزور هغه دلایل صحیح پیش نه کړی شي مد مقابل په تکړه شي دین باوجود هم دا انسان د ایمان نخلاص نشو کنه مسلمان خو دې کنه او کچې په ملحد در باندې حاوی شو به بس کیږي او ته هم ستاسو خپل شک پیدا شو چې کم خلک ته اوري هغه د ځان سره تبا کړ نو دا موضوع چې د ډیره بولی زبانو احمد نو تاسو به دوی نه د علم دویم وضاحت پکې داري بولی زبانو چې تاسو بس کوي دینه به د علم اسباب معلوموي چې تاسو باندې سره مانی په دې مور سره دې ټاپک کله چې مولها اوس بتا تاسو کوی خپل کې مجلس کوي په دې باندې خپل کوم سناسر ټکا ټوکا کوي او دې نه رسته چې کتاب ورپسې ګوري مونږ سره عبارت وایي دوی مزاد تعارف پکار دې زما تعارف دار چې الحمدلله زما مسلمان یم تاسو خپل تعارف وکړئ چې څومره تعریف وکړم بل زبانو د اول وضاحت عبارت ونه ویل شو اول دا وضاحت پکار چې تاسو په نس ذرایع اصول د علم سوري او کوم دي زمو په نس باندې خو ذرایع د علم درې دي اسباب العلم ثلاثه الحواس السليمه والخبر الصادق والعقل اول حواس خمسه سماع بصر شم ذوق موږ چې ګوره
دا ساتي باج علماء کرام دلته اعتراض کوي چې زمون علماء کرام دغه دوه ډلې دي د څوک د جدید علم الکلام اصطلاح ورکوي د الحاد مغربي فلسفه رات او څوک وایي چې نه دا قدیم خو من که چرته د جدید علم الکلام نوم هم ورکو خو رد په کوم اصول سره کو ولسبانو دغه متوجه اوسئ کدا جدید مونږ دته د جدید علم الکلام نوم ورکو خو رد من په کوم اصول سره کو په قدیم کوم اصول چې زمونږ علماء کرام او زمونږ کبیرونو سکړی دي ولسبان منتخب کړی دي کوم اصول باندې موږ څه کوو دوی ته جوابات ورکو موږ ځان نه بدوي کې څه نه کوو ولسبانو زیادواله او کمواله بګنه کوم ولسبانو هغه وخت معقولات فلسفه وسوا معقولات او فلسفه او صغرا او کبرا اوس خودونه جاهلان مولدین پیدا شوی دي چې معلول علت او معلول نه پیژني نو اوس کوم فلسفه راو د ساينس فلسفه ده د ساينس د دې دغه نه خبروي د ساينس د دې اصول نه بوزان خبروي ولسبان کوئی شي کنه کوئی دویم خبر صادق دریم عقلی استدلالات دویم وضاحت تعارف پکار دی زما تعارف دا چې الحمدلله زه مسلمان یم تاسو خپل تعارف وکړئ چې څومره تعلیم مو کړی دی او د کوم څیز په بنیاد د الله تعالی د وجود نه انکار کوئ ځکه مناظرې لپاره علم شرط دی ولسبانو دې نه به تاسو کې تعارف ورسره پکار دی ولسبانو ځکه تعارف نه بغیر نه کی خدا ته بغیر ته مخلوق دی چې د خپل نوم هم درته موږ چې ورسره کله بحث کوو موږ ورته خپل ځم د خپل لوکیشن هم درلېږم زه د الله لا افرازم دای څه کوي د ځان پټي نو دا د حقانیت زمونږ د حقانیت یو دا نه چې موږ دنګ کې چوټ په سکو خبره کو وای کچھ اهل ستم کچھ اهل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے وای دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ پتھر بارے ہے وای زخموں سے بدن گلزار سہے تم اپنی شکستہ تیر گرو خود ترکش والے کہہ دیں گے اے بازی کس راضی دم الہدین پس علماء کرام نہیں درا پاسی دل یقینا درته تاسو ور پس را پاسی کې والله کې ملحد نصر وجدي اب خبره کې په دلایل په خبره کې کنه دوی بس کوي صرف زمون کې دا مشکل دی زمونږ علماء کرام له چې موږ دا فلسفه نه دی ویله والله دا تمره خوندوره فلسفه ته به قوانین د فطرت نه خبرېږي مشاهدات به ته ګورې ستا په خدای باندې بس کېږي نور به دې ایمان سیوا کېږي یقینا درته د جنت نعمتونه چې څوک یادوي ته به تصور کوي چې دا مزدي او دا خدای کله به زه ورځم چې د جنت ته ورننوځم او دا خوراکونه او دا مزي چرچی او دا خواهشات د برشه کې نه درته په دې موضوع سره لکه چې کله نه راغلم درته یقینا سره الله وجل بصیرت درته ما عقلی ته چې زما جنت ته بدون شوق دی دون بل کال په ویلې سوال ته کوي چې خدای به جنت ته وځي چې دا ډیره ښه موضوع ده خدا څخه کوي تاسو ور پسې را پاسې کې مولوی زبان دی مولوی دین سره تعارف کوي او دوی تعارف درته نشي کولای ته ورته خپل لوکیشن هم لګلې چې مولوی زبان دوی موجوده شو دریم نمبر ينبغي للمناظرين ان يكونوا متساويين في العلم يعني دوه مناظرین په علم کې برابر کېدل لازم دا هم ضروري ده خو دا دانشتره د پروفیسورانی موږ سره گروپ کې پروفیسور او اعتراضات کول الله تعالی باندې اسلام په قوانینو ما چې راټینګ کوم او دل تلک په تعارف را سره کوستا کوالیفیکیشن او تعلیم مده څومره ده او ته کما کې د سر تعلق صحیح سره کې له شروع ما کې لکه ولی ته په خدای باندې دوه اعتراضات کې په اسلام دوه اعتراضات کې اوس کې تعلق مونږ راټینګ کوو په ته به خامخا ته به ټیک کې ګوریا ساتي ښا زما خپل مزاج د دفاع نه چې زه ټیکنګ لوګو په ماده وزره سکو بس تنقیحات او راټینګول بګي ته چې د جواباتو ته کې نه کنه نو جواباتو کې والله علی حل مسله د مسابقه یو ته ورتنازع بګي بس صلی الله علیه وسلم په اونډه پاتم نه دي ته ریکارډینګ کوو سره او خپل دلایل به مضبوطه او تنقیحات به کوو نور پرې به عوام ته شرکو به عوام اوري خو شو بل زبانو او درې وضاحت کومه دعوه چې پیش کولای شي د ثبوت معیار بس صرف عقل وي او کنور ذرایع د علم به هم لکه حواس خمسه یا صحیح نقلی خبر به هم پیش کولای شي او کنه مثال یو څه خوګ دی او کپیکه دی دا په عقل سره نه معلومیږي دا پسکلو سره معلومیږي او یا مثلا جنگ عظیم مشاهده موږ نه کړی کنه دا په صحیح نقلی خبر سره ثابت دی یا مثلا لږه چې ته ویني دا بس سره ثابتږي پته ولګي چې اور لګیدل دی دا په عقل سره معلومیږي نور بعض څیزونه په حواس سره ثابتېږي او بعض څیزونه په صحیح نقلی خبر سره ثابت کېږي او بعض څیزونه په عقل سره ثابت کېږي امر شبانو تاسو چې کله دا دعوت سره کېده یقینا چې کده نه مني دا ولې نه مني هغه نور خو به مني کنه چې ستا خبرې څه دي مستند خبرې دي مدلل خبرې دي او هغه وخت باندې خو لګي دي ته به دا غم نه کې ته دا نه راوړي د سره دي دا نه مني خدای پاک خو چې نور مسلمانان سره شي کنفیوز نشي او دا وایي عقیده خراب نشي مولوی زبانو نو درې وضاحت او څلورم وضاحت مولوی زبانو دلته دا هغه خبره ده چې دوی به درته ماورای عقل خبرې څه پیش کی
خلاف عقل به ثابتولو کوشش کوي سبا کوي ته ورته چې بابا راځه د ماورای عقل او خلاف عقل خو پیژنه کنه یو وی خلاف عقل او بل وی ماورای عقل په دې کې دواړو کې برښتا او کنيشته ځکه یو سیس به ماورا عقل وی او هغه سیس به تا د خلاف عقل ښکار کیږي ورسبانه پوښوي کنه دا چې ډیر سيزونه څه دي لکه د انسان په باره کې راځي کنه د انسان دا د جامع غاښ په دوه دومره غټ شي د مقد به د مدینې نه رابطې پورې غټ شي حدیث ورسته موږ ذکر کړی در باید دا خو او د یو چې دا خلاف عقل الله وجه بدل سزا در کوم داسې سزا لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وسعه لو داسې عذاب بدل کوم چې بدل په دې مقد کې بدل سیخو منډه په دې خپل بدل نه راو باسي دونه بغټ شي دا خلاف عقل دا ولې خلاف عقل د چې وړو کې پیدا کولې شي انسان غټ شي پیدا کولې د جنتیانو سونه بوي 130 فوټ لوړ د ځوانان به ته سوچو نو چې وړو کې پیدا کولې شي غټ نشي نو دا په ماورای عقل خبرې دوی ته څه پیش کوي خلاف عقل خو چې ته د ماورای عقل او د خلاف عقل د فلسفې نه خبرې دلته زموږ اکثر په خپل باندې باندې ډېر علماء راځي لیکي بعض حدیث خلاف عقل دي نه زما ما تاسو په اول کې دا ویلو چې مذهب زمون فطری دین دی چې استاد حدیث خلاف عقل شو استاد دین باطل دی نعوذ بالله زمون یو حدیث خلاف عقل نشته که ضعیف یا جدا مسله ده زمون د عقیده بیا جز دی خو خلاف عقل حدیث نشي کېدلی مولوی صاحب پوه شئ او یو عقیده زمون خلاف عقل نشي کېدلی نو دلته به تاسو د سره څه کوئ چې د ماورای عقل او د خلاف عقل وضاحت به ورسره کوئ پنځم وضاحت داوا به هغه پیش کولی شي چې هغه عقلا ممکن وي یعنی د عقل نه به خلاف نه وي او دویم دا چې د هغې ثبوت دپاره به صحیح نقلي خبر موجود وي اعتراض ملحدین وایي د اسلام ډېر عقاید غیر عقلي دي ستاسو په نظر کومه یوه عقیده غیر عقلي ده او کومه عقیده احمقانه ده جواب د اسلام یو عقیده هم خلاف عقل نه ده البته تاسو ماورای عقل او خلاف عقل نه پیژنې تاسو ماورای عقل ته خلاف عقل وایي د خلاف عقل او ماورای عقل په فلسفه باندې ډېر خلک نه پوهېږي نو دوی په خپله هم دوکه شي او نور خلک هم دوکه کوي لکه ملحدین چې ماورای عقل ته خلاف عقل او خلاف عادت وایي مولوی صاحبانو د خلاف عقل وضاحت دا دی چې د هغه په ناممکن کېدو باندې په پښتو کې ساده ته عبارت موجود دی چې د هغه په ناممکن کېدو باندې دا سره سوي دلیل عقلي موجود وي اوس یخني دي یو ګرمي دي کې وي دا کیږي چې یخني موجود یو ګرمي موجود وي دا کیږي دا د ورځ دي یو شپه دي وي یو وخت د شپه یو بو دي وي دا کیږي یو سړی د پلار یو زوی دي وي دا کیږي په یو وخت چې یو سړی د لکه د پلار او زوی خو زدا د چا د پاره پلار وي چا د پاره زوی چې د انسان د خپل یو کس د پاره وي چې دا پلار هم دی دا مې زوی هم دی دا کیږي د یو کس د پاره یو دوه کسان دا شي او چې وای چې دا مې پلار هم دی دا مې زوی دا بل مو چې دا مې پلار هم دی دا مې زوی هم دی دا کیږي په یو په کې پلار یو بل په کې سوي زوی به وکړه چې ګڼ مثالونه دي مولوی صاحبانو په زرهاو مثالونه دي نو دې ته سوې خلاف سوې مولوی صاحبانو عقل وایي وضاحت موجود ده کتاب کې ګورو اول به موږ وضاحت کوو چې خلاف عقل څه ته وایي خلاف عقل دې ته وایي چې هغه څیز به ناممکن کېدو باندې دلیل عقلي موجود وي که د داسې څیز په باره کې څوک خبر ورکړي هغه به غیر عقلي وي نو که د داسې څیز په باره کې خبر ورکړو نو هغه څیز به رد کولی شي لکه څوک چې وایي چې پلانکې مقام باندې شپه او ورځ دواړه موجود دي نو دا خبره اوس خلاف عقل ده ځکه د دې په ناممکن کېدلو باندې دلیل عقلي موجود دی چې کوم ځای کې شپه وي هلته به ورځ نه وي نو دا دلیل شو د دې باطلوالي باندې چې شپه او ورځ دواړه جمع کېدل غیر عقلي دي یا بل مثال لکه څوک چې وایي چې څلور د پنځو سره برابر دي د دې په ناممکن کېدلو باندې دلیل عقلي موجود دی چې دا عادت به یا پنځه وي یا به څلور وي دواړه جمع کول غیر عقلي نو دا به رد کولی شي ژبانو چې تاسو نه تاسو کوم تاسو د اسلام یو عقیده راواله تاسو پیش کړئ چې دا خلاف عقل ده تاسو شته یو عقیده نشته راځي ماورای عقل خبرې دي مولوی زمون د عقل لپاره دي خلاف عادت څه ته وایي خلاف عادت دې ته وایي چې کومه عجیبه خبره واوري او کوم دلیل عقلي داسې موجود نه وي چې د هغې سره داسې ثابت شي چې داسې کېدل ناممکن او عقلي طور باندې محال دي خلاف عادت څیز لیدلو سره یا اورېدلو سره په اول کې تعجب کېږي خو چې کله یو ځل په دلیل عقلي سره ثابت شي بیا هغه خلاف عادت نه ښکاره کېږي یو څیز به تا ته خلاف عادت ښکاره کېږي تا به نه وي لیدلی لیکن هغه څیز به بل چا لیدلی وي یا یې اورېدلی وي د هغې دپاره خلاف عادت نه وي مثلا د حضرت آدم علیه السلام قد شپېته ګزه و او په موجوده زمانه کې د انسان او په موجوده زمانه کې د انسان عام قد شپږ ګزه شپږ فوټه یا پنځه فوټه یا اووه فوټه یا درې فوټه رقم انسانان شته دلته اوس ملحدین سوال کوي چې دومره لوی قد خلاف عقل دی
معمول زبانو موږ دوی نه مطالبه کوو چې دا یو دلیل بیان کړي چې هغه د شپېته فوټه سوي خلاف عقل دی بیان به ګرځا ته چې وایي چې دا مدعي تعریفات تاسو پیژندلې څلور تعریفات لکړي کنه من صبر نفسه لاثبات الحكم بالدلیل ته چې وایي چې دا خلاف عقل دی خو دلیل به پیش کړه چې شپېته فوټه خلاف عقل موږ دا ولرو چې الله دا ممکن دی چې 15 فوټه پیدا کولای شي نو هغه شپېته پیدا کولای شي چې دا پیدا کړی چې هغه څه دی البته موږ ته باندې سوال کوو چې تا د ارتقا په وجه باندې تا دا 15 فوټه جسم څنګه ملو شوی دی یا راشه درته هم قومیات چې هغه شپېته فوټه اوس په پروف سره ثابت شو اثر قدیمه ولا ثابت کا دا وایي جسمونه غټ استاد جسم ولې وړو کېده موږ پتا باندې تنقید کوو هغه شپېته فوټه کړه نو قومیات ویلې اشد مننا قوه اي سوچ چې موږ زیات موږ سره مقابله وکړي هغه د ثابت شوی دي نو راوتلې دي ولې زبانه موجود دي نو موږ ته دا چې هغه شپېته فوټه ته ولې په بنده ارتقا په وجه تاکي څنګه چنج دراغه ته د دې وضاحت وګڼي شي کوله ولې زبانه نو دا چې دا کې دوه ماورا عقل څه ته وایي په دې باندې عبارت به نه بدل درامه ویلو په دنیا کې د هر چیز موجود کې د غیر عقلي دي بلکې اکثر ماورای عقل دي کوم چې زموږ په عقل کې ناراضي لکه د ځمکې دوه قسمه گردش کول د سپوږمۍ د دنیا د سمندرو بشار بل او ساينسي تجربات هر سړی نشي مشاهده کولای خدا کارونه خلاف عقل هم نه دي بلکې اکثر ماورای عقل دي یا مثال په تور باندې موجود زمانه کې په میموري کارت کې هر قسمه ویډیو سیډي د بوله چې باندې په دې کې دا ګوره دې کې دا دونه بلاګانې درا جمع کړي ټول دنیا په کې را جمع ده او تاسو کې دا ستاسو عقل کې راځي اوس نوې سیستم را روان دي ته دماغ کې ول چپ لګیو میموري کارت بدل کې فټ کی ته سوچو کا بس تا هر سبا ته کنټرول کیږي را روان وخت ته ګوره اوس دا دماغ عقل کې نه راځي دا خلاف عقل کو نه دا کوي څه ګوره د جنت چې کوم تصور دی کنه د اعمالو معتزله به انکار کو د مجرد صفاتونه انکار کو د دې ډېر وقایدو د عقلي تور باندې انکار او ساينس نن ثابت کړو وای صلات بسنګ تر لګي موږ د انسان په شکل کې براشي دا خدای د اعمال دي دا مولوی صاحب جوهر خو نه دی کنه دا وارد د اعمال دي الفاظ نن خو مونږ ولیدل الفاظ تلل کیږي کنه تلل کیږي ټمپریچر تلل کیږي کنه تلل کیږي مولوی صاحب ګیس هوا نه تلل کیږي جوړ شو کیلو ګیس واچوا دا څه دي نو چې خلک هوا تلي باقاعده ساينس خدام ثابت کړی چې الفاظ چې سونه او زماده جبنه ستاسو نه خارج کیږي دا په هوا کې موجود دي د آدم علی السلام نو ول تر اوسه پورې څونه انسانان کې شوی دي ټول اوازونه سدي محفوظ دي اوسره وای دا څه دا غنښت چې موږ معلوم کو چې دا د جو بیٹر आवाज او د پیغمبر आवाज دي موږ دا څه نشو معلومول لیکن هر څه موجود دي دا ساينس نن ثابت کړل مونږ سبا د اسلام د جنت چې کوم تصور زموږ په کتابونو کې موجود دي چې دي نور به اعتراضات کول کوم معتزله او په دا شاته کې دا نور فلسفه نن د ساينس په وجود سره او د ترقۍ سره سکیږي ثابت دي ته سوچو کا ذهن دې کنیکټ شي څنګه موږ موبایل کنیکټ کوو دلته ما سره دلته نو تاسو یکدم تاسو پاسپورت کولو کوم د ټولو سره کنیکټ شي خود به خود لکه ته کې اوس دا نشته دلته نه کال کوه او په یورپ کې د ستاره شته دا ټس کال کول ته نه زړې ویني څنګه کنیکټینګ کیږي انسان راځي فاست کنیکټینګ کولای شي نو د خدای کنیکټینګ بکس څنګه چې جنت ته ورننه وځي چې څه د زړه کیږي خوراک او اسکاک او شراب طهورا چې څه د خوخه یو وسقاهم ربهم داسې خلک په کې الله دې باغ موږ مرافقي موږ ګناګار او چې په داسې مجلس کې صرف ناس او خدمت کوو دا موږ د بار کافي حاجت موجود دی ها زبور ته مولوی زبان او زمونږ د ټوله هلي ظریف دې د بار دي موږ مسلمانان یو او چې نور مسلمانان هم حدیث شریف کې راځي چې تاسو ځان د بار خوخوي هغه بس کوي د بل د بار امام صاحب 15 حدیث ذکر کړیو کنه چې امام صاحب د 15 5 لک حدیثونه 15 حدیث را جمع کړیو کنه اول څو انما الاعمال بالنیات دا عمل دار مدار دویم من حسن الاسلام ترکه ما لا یعنی درم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويسلورم نمبر الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهان پنځم نمبر دا چې لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه نو موږ په ځان د بار چې دا جنت او د نعمتونو خو دا ټول مسلمانانو لپاره هم خو مولوی زبانو نو مولوی زبانو لکه دا سیډي شو ډي وي ډي شو هر قسم ویډیوګانې محفوظ کولو دا غیر مادي څه کیا په مده ماته کې ته سوچو کړه دا پکې د انسان څنګه کنیکټ کړی نو د خدای کنیکټینګ بسنګ الله نو لبوز یو عبارت دا ما ورای عقل خبره چې په یو بیجان سیس کې تاسو محفوظ کړی او په وخت د ضرورت کې درې استفاده وکړي وایي کنه پوهیږي دی نو دوی مثال بعضی مرګري د میموري کارت ورکړي میموري کارت او بس میموري کارت په راوالي ورځ کې وبې لګي ته به ګوري چې مرته ویل کدا مولدین در باندې بل سوالو کې دا عمر امین دي چې میموري کارت نه خرابېږي
کرپټ کیږي نه ما نه دونه کرپټ شوي ټوله ډېټه را خرابه کړې چې ډېټ هم ځایونو کې محفوظ کړي بیا به څه کوي نه دا د ساینس نظریه ته مولوي صاحبانو چې دا څه شی دا هر څه موجود دي څه شی دي دا هر څه موجود دي دا نه ختمېږي دا د ساینس هم دا نظریه چې څه دا کوم الفاظ راوتل کوم دغه راوتل دا څه نه کېږي مولوي صاحبانو دا ختمېدل نشته دی مولوي صاحبانو پوهېږي نو سړی مولوي صاحب بیا بس غلی شو دا خبرې د نن 200 کاله مخکې خلکو ته خلاف عقل ښکاره کېدله ځکه هغوی د دې نظیر نه و لیدلی پوهېږي که نه پوهېږي داسې اسلامي عقاید هم ماورای عقل وي البته ملحدینو ته خلاف عقل ښکاره کېږي او دوی سره یو دلیل عقل نشته دی چې د اسلام عقاید غیر عقل دي دوی ماورای عقل ته خلاف عقل وایي او ځانونه دوکه کوي ځانونه په زوره په دوکه کې اچولي دي الله دې دوی ته هدایت وکړي بس موږ ورته موږ الحمدلله په عقلي دلایلو دوی سره خبره کوو چې لکه اسلام حق دین دی دی به بیا راشي وایي ښځه ټیک ده 15,000 مذاهب دي 15,000 خدایان دي نعوذ بالله چم دی ومنو موږ ورته وایو راځه دا جدا موضوع ده الله یو پکار دی که ډېر پکار دي په یو وطن کې دوه آدمي چې فان نشي چلېدلی دوه وزیر اعظمان نشي چلېدلی نو په یو کائنات کې به دوه خدایان څنګه جمع شي کېدی شي دا عقلي طور څه دی محال دی واجب الوجود یو دی څه شی دی چې احد دی صمد دی مولوي صاحبانو واجب الوجود ډېر شي بیا خو د واجب الوجود دا تصور به کېږي ځکه دوی به خپلو کې جګړې به کوي دی به یو ختمولی شي بل که نه شي ختمولی په ده باندې وروسته دغه را روان دي مولوي صاحبانو بس دی که نه بس واخر دعوانا الحمدلله